الرحمن الرحیم د لوی او توانای په نامه د سهیل د تلویزیون او د بهار د تلویزیون قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او زمون شریف او نجیب ولسه نن د جمعې ورځ د 1499 لمریز کال د مرغومي د میاشتې 25مه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د جنوري د 15مه نیټې سره سمون خوري. زه ډاکټر تاج الدین ملتمل د ولسواکۍ سولې د 14مې برنامې سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په ډېرې بخښنې سره چې د تېرې هفتې برنامه زما د هغه ناروغۍ په وجه چې یو د کیسې صفرا عملیات مې ترسره شوی و ترسره نه شوه، خو د خدای نه لوی شکر دی چې دا د زما صحت اوس فضل د خدای بیا ښه شوی او یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې. قدرمنو هیوادوالو، په نننۍ برنامه کې موږ تاسو ته د افغانستان د موضوعاتو په اړه د یو داسې نوي پړاو او د یو داسې نوي ابتکار په رابطه خبرې لرو چې امیدوار یو دا به د افغانستان د ملت د دایمي او ابدي ازادۍ، سوکالۍ وسیله او د ټولو افغانانو د یو آګاهانه داوطلبانه او عادلانه ملي یووالي وسیله وګرځي. نو په دې توګه د ټولو هغو کتونکو نه چې زموږ دا برنامه اوري او یا یې وروسته اوري او ګوري، په ډېر درنښت هیله کوو زموږ دغه برنامه په ډېر دقت او غور سره واوري او د اورېدو نه یې وروسته د یو په مسؤلیت افغان په توګه باندې ژوره تحلیل او ارزیابي کړي، په اړه یې خپل هر نوع تشویشونه، اندېښنې او چې ورسره وي له موږ سره شریک کړي. دا ځکه چې دغه کومه طرحه او پروګرام چې نن سره شریکوو دا د افغان د نجات په خاطر د افغانستان د ملي تفاهم او همغږي د مرکز لخوا چې په اصل کې د افغانستان د ملت د ولسي سازمان لخوا کلونه پخوا طرحه شوې وه، نن د افغانستان خلکو سره یو ځل بیا شریکي. د تعجب نه لرې ده چې موږ زیاتره افغانان د افغانستان په مسایلو کې دومره سرګردانه او پریشانه شوي یاستو چې زموږ نه ټولې لارې چارې ګډې وډې او ټول خلک په تشویشونو کې دي، ځینې په خیراګانو کې او ځینې په دعاګانو کې مسؤل دي، ځینې په وژلو او ځینې په جړا کې مسؤل دي، مصروف دي. ولې د خپل دغه بدبخته او ځورېدلي ملت د دغه اوږدمهالې غلبې نه چا دومره ژور فکر کړی او نه چا دومره با مسؤلیته کار کړی دی لکه څنګه چې دغه دوه ساختارونه چې تاسو ته مخکې ترې یادونه وکړه، دوی د افغانستان په هکله باندې په ډېر با مسؤلیته توګه
په دې برخه کې ریسرچ تحقیق او زښته ډېر زیات په تاریخي لحاظ کار کړی دی چې د هغې ټولو نتایج دلته نن د تاسو سره شریکوم. دوستانو، د یو انسان هغه وخت سالم قضاوت کولی شي چې د یو مسلې د اورېدو نه د مخه خپل ذهن د هغه مسلې په رابطه باندې د یو بېطرفانه قضاوت دپاره آماده کړي. په دې کې شک نشته چې د افغانستان تاریخي ستونزو او بالاخره د افغانستان د تیر 55 کالو غمیزو او نادودیو د افغانستان د ملت د هر فرد په ذهن کې د هر چا او د هر څه په باره کې یو نوع قضاوتونه رامنځته کړي دي چې هغه قضاوتونه زموږ د هر یو په اوسنیو ورځنیو فیصلو کې چې د هر څه په باره کې چې یې اورو او یې ګورو اثر لري. نو د دغې تیر شوو حادثاتو او غمیزو نه د تأثر مسئله کله ناکله د دې سبب کېږي چې موږ واقعیتونه په سمه او درسته توګه ونه ګورو، بلکې هغه تصویر چې زموږ په ذهن کې مخکې نه ترسیم شوی دی د هماغې عینکو نه د قضایاو او مسایلو ارزونه کوو. نو په دې خاطر چې په دغه برخه کې موږ او تاسې سالم قضاوت وکړی شو، زما د تاسې ټولو قدرمنو هیوادوالو نه هیله دا ده چې زموږ خبرې د یو ډېر بېطرفانه قضاوت په چوکاټ کې چې زموږ خبرې اصلا تحلیل او ارزیابي کوي، نه زموږ خوارۍ او نه زموږ نومونه او نه زموږ ښه او بد چې د تاسو سره په دغه کې پراته دي. که موږ او تاسې خبرو ته خپل ذهن متوجه کړو، نو کېدای شي چې هغه منفي قضاوتونه چې زموږ سره د مسایلو په رابطه شته زموږ ذهن منفي خواته او هغه مثبت قضاوتونه چې موږ سره شته دي زموږ ذهنونه د دغه پروسې په رابطه باندې خوشبینانۍ خواته بونځي. نو بناءً زه د تاسو ټولو نه هیله کوم چې په یو ډېر کاملا بېطرفانه قضاوت کې زموږ خبرې واورئ. دوستانو، موږ په یو اوږدمهاله استخباراتي جنگ او جګړه کې اخته یو، خو دا جنگ او جګړه زموږ او ستاسې نه نننۍ ده او نه اولنۍ ده، بلکې په حقیقت کې د افغانستان ملت د تاریخ په اوږدو کې تل او خصوصا په تیرو 200 کالو کې د دغسې اوږدو او سختو خونړیو جنګونو سره مخ دی او که په ځان کې هغه لازم تغییرات رانهوړو بیا به هم مخ اوسو. نو بناءً موږ د افغانستان د ډېر بامسؤلیته پاکو سیاسي مبارزینو په توګه توجه مو غواړم، سیاستمداران نه وایم، مبارزین وایم، او سیاستمدار او مبارز خپل تعریف او ډېر فرق لري. موږ پاکو وطنپالو صادقو او ژمنو مبارزینو د افغانستان دغه اوږدمهاله ستونزې په دقیقه توګه ارزیابي کړي دي. د هغوی د منځ نه مو اساسي او بنیادي ستونزه چې افغانان باید هغه ته توجه وکړي متشخص کړې ده، او د هغې د حل دپاره مو یو داسې واضح او روښانه سیاسي میکانیزم رامنځته چې که موږ افغانان په هغې باندې په اخلاص
او په جدي توګه باندې کار وکړو، نو زه تاسو ته په ډیر ایماندارۍ د دې اطمینان درکوم چې موږ به ان شاء الله د لوی خدای په فضل باندې د یو نه تر 2 کالو په اوږدو کې افغانستان نه یوازې دا چې په یو سولمن او امنناکه او ابرومند افغان باندې بدل کو، بلکې په تاریخي لحاظ باندې به موږ د دغه برنامې د تطبیق په اثر واسطه باندې افغانستان د تل دپاره د یرغلونو، جنگ او جګړو او ناامنیو نه بچ او د یو ډیر پرمختللي د افغانستان ستونزې زخته ډېرې دي او د ډېرو زیاتو خلکو سره چې په دې رابطه باندې موږ تبصرې کړي، د ستونزو په منځ کې اساسي ستونزه د ټولو نه خطا ورکه او لدرکه ده. دقیقاً متوجه شئ کومه ستونزه چې تاسو ته نن موږ په دې پروګرام کې ښایو، د امید ده چې د سالم او بېطرفانه قضاوت په چوکاټ کې به تاسو هم په دې اعتراف وکړئ چې واقعاً دا هغه اساسي او بنیادي ستونزه وه، ولې کله هم د هېچا په خوله باندې نه ده راغلې او نه یې ویلې ده. دوستانو، د چین یو ډېر نامتو بریالی جنرال چې په 6مه قبل المیلاد پیړۍ کې تر ټولو بریالی جنرال و، په ټولو جګړو کې کامیاب و، هغه په خپل کتاب کې د جنگ مهارت په نامه داسې لیکي: که تاسې خپل ځان او خپل دښمن دقیق وپېژنئ، نو تاسې به کله هم ناکام نه، بلکې په هره ډګر کې به کامیاب او غالب اوسئ. که تاسې خپل ځان وپېژنئ ولې دښمن وپېژنئ، نو ستاسې د هرې بریا سره به ستاسې یوه ډېره خطرناکه ناکامي هم ملګري اوسي، یعنی برابر به په مخ روان یې، کله به کامیاب کله به ناکام یې. خو که تاسې نه ځان وپېژنئ او نه دښمن وپېژنئ، نو تاسې به همیشه مغلوب اوسئ. دوستانو، کوم شی چې زموږ او افغانانو نه د دغه جنگ په اوږدو کې ورک دی، هغه دا دی چې نه موږ خپل ځان سم پېژندلی دی او نه مو دښمن سم پېژندلی دی، او په دغسې حالت کې دا چېرته ناببره نه ده چې موږ په ټولو سنګرکار لیدلي وسو، استو، او که فوق العاده تغییر په خپل ذهن او فکر او په خپل تشخیص کې رانوسئ شو، نو بیا به هم په همدې حال کې اوسو. دوستانو، نو اوس موږ غواړو چې د دغې اساسي مشکل د درک په رابطه باندې، د هغه د علاج په رابطه باندې موږ تاسو سره خپل نظریات شریکو. امید دی چې د ژور تحلیل نه وروسته تاسې به هم په دې قناعت وکړئ چې واقعاً په افغانستان کې یو څه داسې په وطن او په خلکو مین، په د ټولنې او نړۍ نه باخبره انسانان و چې هغوی د افغانستان د جامع دغه اوږدمهاله 2000 کلن او په خلاصه کې دغه 200 کلن او په ډیر واضحه توګه په دغه تیر 45 کلن
غمیزي اساسي عامل تشخیص کړل شو او د علاج لپاره کاملا یو افغاني ملي عملی او فوق العاده معاصره نسخه ټولنې ته وړاندې کړه. امید ده چې نننۍ ورځ به د افغانستان په تاریخ کې د داسې یو تحول او د داسې یو تغییر بنیاد تشکیل کړي چې هغه به یو ورځ زموږ نسلونه پرې باندې افتخار کوي چې د دغسې یو غمځپلي هېواد چې همیشه د بحرانونو سره مخ وو دوی د دغه بحرانونو د حل لاره پیدا کړه شو. دوستانو نو بېله ځنډه تاسې د دغې طرحې سره د معرفي کولو په خاطر باندې خپل بحث په څو برخو کې شروع کوو. اوله برخه د بحث زموږ د افغانستان د ستونزو تحلیل دی او په دې کې د اساسي ستونزې پیژندنه ده. دویم د دې ستونزې د حل اساسي حل لاره څه شی کیدای شي او دغه حل لاره څنګه پلان او تطبیق کیدای شي. په اوله برخه کې د افغانستان ستونزې په مجموعي لحاظ باندې په دوو برخو ویشلی شو. یو هغه ستونزې دي چې په موږ افغانانو پورې اړه لري او دویم هغه ستونزې دي چې په موږ باندې د منطقي او د نړۍ د هېوادونو تحمیل شوي دي. لومړۍ برخه ستونزې زموږ چې د افغانانو خپلې ستونزې دي دا په دوو برخو تقسیمېدای شي. یو برخه هغه ستونزې دي چې تاریخي، جغرافیوي او منطقوي او د ټولنې د حالاتو پورې اړه لري چې په دې جمله کې د خلکو ناپوهي، غربت او سادگی په اسلام باندې فوق العاده مینتوب او په داسې حال کې چې په اسلام نه پوهېږي اسلام دې غلط فهمي ونه شي په اسلام باندې پوهه او بیا په اسلام باندې مینېدل او د اسلام تر نامه لاندې د غلطو کارونو د تشخیص منګه کولی شي چې د اشتباهاتو نه وژغوري. خو که موږ په اسلام صحیح پوه نه اوسېږو نو دغه اسلام زمونږه د هېواد په ضد باندې د ترقۍ او پرمختګ په ضد باندې ترې همیشه استفاده شوي او بیا به هم کېږي. نو بناءً په اسلام باندې ناپوهي کې په اسلام باندې دغه پتنګولي د ټولنې لپاره په یو ستونزه بدله شوې ده. ښه، د بلې خوا نه بله مهمه او اساسي ستونزه په افغانستان کې د یو ولسواکه، عادل، قانون او ملي ګټو ته ژمن نظام نه موجودیت دی. دوستانو دقیق متوجه شئ، هغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې غربت دی، ناپوهي ده یا په اسلام باندې د خلکو په ناپوهۍ کې لیونتوب دی د اسلام تر نامه لاندې، دا ټول دا که سړی راټول کړي دا عامل نه دي، دا د یو بلې ستونزې معلول دي او هغه ستونزه په افغانستان کې د یو ولسواکه، عادل او قانون او ملي ګټو ته ژمن نظام چې که په خلاصه کې دته یو ملي مترقي نظام ووایو د ده نشتوالی دی. که موږ په افغانستان کې چیرې یو ملي مترقي نظام درلودای نو موږ به نه غریب پاتې وی، ځکه چې د خدای هغه ډېرې لورینې چې په موږ شوي دي که سالم نظام وای، سالم پروګرام وای نو زموږ په ملک کې به هیڅوک غریب نه و او نه به ناپوهه پاتې شوی وای.
خو څرنګه چې دغسې یو نظام ونه درلوده، بدبختانه هغه نورې ستونزې په خپل حال پاتې او موږ د بدبختیو سره پکې مخ وو. دویمه برخه ستونزې هغه ستونزې دي چې موږ ته د همسایه او د لرې او نږدې خارجي هیوادونو د خوا نه متوجه شوي دي، چې په دې کې ایران، پاکستان، شوروي، چین، امریکا، عرب، چچنو، پچنو ټول پکې شامل دي. دا هیوادونه زموږ په ملک کې خپلې ګټې لټوي او د دوی ګټې زموږ په ملک کې د یو عادلانه او ولسواکه نظام په موجودیت کې نورې نشي تامینېدی. نو بناً دوی همیشه کوشش کړی دی چې د خپل ګټو د خاطر په کې د دغسې یو نظام مخنیوی وکړي. دا چې ولې خارجیان د پاکستان نه نیولې تر امریکې او چین پورې او روس پورې زموږ په ملک کې زموږ د ملي منافعو خلاف عمل کوي، علت دا دی چې موږ په افغانستان کې د ملي ګټو نه یو مدافع نظام نه لرو. نو چې ته په خپل هیواد کې د خپلو ګټو لپاره یو سالم مدافع نظام ونه لري، نو بناً بهرنیان په ډېره اسانۍ کولی شي چې زموږ د ټولو بدو شرایطو نه په استفاده د خپل ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سوله د منځه یوسي، ثبات د منځه یوسي، نظامونه وننګوي او په کومه شکل چې وغواړي هغسې د خپل ګټو لپاره استخدام کړي. اوس ولې دغه خارجي هیوادونه زموږ په ملک کې دغسې دلچسپي لري؟ د یوې خوا نه دقیق متوجه شو افغانستان نه یوازې دا چې خپل د دنیا یو ثروتترین د طبي منابعو لحاظه یو ثروتمندترین مملکت دی، بلکې دا د منځني اسیا او خصوصا د کسپین د بحیرې د شاوخوا منطقو چې د دنیا 80% ټول خام او طبي مواد دلته پراته دي، دا افغانستان هغوی ته د یوې دروازې او کړۍ حیثیت لري. نو په دې خاطر باندې د منابعو ته د لاسرسي په خاطر باندې لرې او نږدې هیوادونه ټول خپل تلاشونه کوي چې د افغانستان نه استفاده وکړي. دویم، افغانستان په کوم محیط کې چې واقع دی دا د دنیا د 50% نفوس په دې منطقه کې پروت دی، چې دا د ټولو تولیدي هیوادونو د اموالو څورلو لپاره د مارکیټ بهترین ځای. نو بناً په دې اساس افغانستان بیا هم دلته یو ځانګړی نقش لري. درېیمې خوا نه د ټولو هیوادونو لپاره خصوصا د ابرقدرتونو لپاره افغانستان د مقابل لوري باندې د غلبې یو وسیله ده. مثلا روسان د کلونو نه په دې تلاش کې دي چې د افغانستان د اشغال د لارې نه بحر هند ته د رسېدو په واسطه باندې نړۍ تسخیر کړي. چینایان هم په همدغه ستراتیژي باندې لګیا دي، کار کوي. د بلې خوا نه د دوی نړیوال رقیب انګریزان او امریکایان هغوی هم په دې پوهیږي چې که چېرته افغانستان د دوی په لاس کې نه وي نو بیا د دوی رقیبان په خپل اهدافو کې کامیابیږي. نو دوی په اعظمي شکر باندې کوشش کوي چې افغانستان په خپل لاس کې ولري او د دې ځای نه خپل دغه دوه نړیوال ابرقدرتونه او خصوصا ورسره خوا کې ایران ودا تر خپل تهدید لاندې او حتی اوس د هندوستان په ضد باندې دوی د خپل افغانستان په استفاده باندې دوی د تهدید لاندې پی وساتي. نو دوستانو دا یو مسله ده چې خارجي هیوادونه په افغانستان کې دلته دغه خاص جغرافیوي، اقتصادي، سیاسي، نظامی ټولو مشترکو خصوصیاتو په اساس باندې په افغانستان کې دلچسپي لري. د بلې خوا نه
زمونږ د سیمې هیوادونه زمونږ د ملک نه د ډیرو سرشارو منابعو ته د آزاد لاسرسي په خاطر باندې همیشه دا کوشش کړی دی چې په افغانستان کې یو ملي مترقي نظام وجود ونه لري. که چېرته را پیدا شوی دی دوی بیا هغه ننګولی او د هغې د ناکامۍ دپاره لارې چارې برابرې کړي دي. مثلا ایران او پاکستان زمونږ د اوبو، ځنګلونو، معدنیاتو او زموږ مملکتونه د خپل خرابو تولیدي موادو د مارکیټ په توګه مملکت نه نورو ملکونو ته د خپلو موادو د صادرولو په خاطر باندې دا ټول هغه شیان دي چې دوی په افغانستان کې د یو غیر سالم نظام په موجودیت کې دوی ورته خوشبین دي او په همدې خاطر باندې په افغانستان کې د دې نظام مخه نیسي. د بلې خوا نه که موږ او تاسې دقیق متوجه شو زموږ د هېواد په شاوخوا کې یو شمېر او بخې چې یو تلیفون دا به واخلو. مهرباني سلام علیکم. بله اوس مواز راځي. مهرباني وکړئ په برنامه کې مهرباني وکړئ. تاسې پوښتنه لرئ؟ صحیح همدې نمبر کې زنګ وهلی شئ. بیا نو دوستانو د دغې هیوادونو که متوجه شو په منطقه کې د یو تعداد زیات نظامونه دیکتاتور نظامونه دي او هغوی د خپل دیکتاتوري نظامونو د بقا په خاطر باندې او په خپل هیواد کې د اقلیتونو د ځپلو په خاطر باندې په داسې یو نوع استخباراتي لوبو باندې لاسونه پورې کړي دي چې هغه د یوې خوا نه خپل هیوادونو اقلیتونه وځپي او د بلې خوا نه د خپل دغه جابرانه نظامونو ته ادامه ورکړي. دقیق متوجه شئ ټول عربي هیوادونه د امریکې انګریزانو او د یهودانو ټولې فلسفې مني، د هغوی سره همکار دي، د هغوی عسکر په خپل ملکونو کې منلي دي صرف د دې په خاطر او د هغوی ته فوق العاده ډېر امتیازات ورکوي فقط په دې خاطر باندې چې دوی په نظام کې وساتي. ځکه دوی په خپل خلکو باور نه لري او دوی په دې پوهېږي چې که د دوی تر شا دغه نړیوال حمایتونه نه وسیږي نو دوی به ډېر زر سقوط کوي. د بلې خوا نه دوی په دې هم پوهېږي چې که چېرته ملي او مترقي نظام په افغانستان کې راشي دا د دې نه د منطقې ټول اقلیتونه په نورو ملکونو کې یو ډېر ښه الهام اخیستی شي. په نتیجه کې ځینې اقلیتونه چې په دې منطقي هیوادونو کې ډېر اغیزمن رول لري هغه د دې توانمندي پیدا کولی شي چې خپل استقلال ترلاسه کړي او د دوی دغه استقلال اخیستل بیا د دغه هیوادونو د پاشلو. بلې مهرباني وکړئ. بخښنه غواړم ډاکټر صاحب زه د لاسوهنې مهرباني وکړئ خپله خبره مطرح کړئ لکه زه د بحث په منځ کې یم بیا به وروسته جواب ورته ووایم. مهرباني وکړئ صاحب. ډېره مننه. دې کې به تاسې زموږ تبصرې ته که لږ انتظار پاتې شئ. ما په مقدمه کې وویلې چې دا چې څنګه دا ترسره شي هغه به موږ پرې باندې خبرې وکړو. زه پرې تبصره کوم پرې.
نه پروانه شته تبصره کوم په باندې ښه سوال دی ډېر مننه دوستانو د مثال په توګه که په افغانستان کې یا په بل هر هیواد کې یو ملي مترقي نظام راغی کردان یو لوی اقلیت دی چې په مختلفو مملکتونو کې یو د اقلیتونو په توګه باندې پراته دي چې که دا سره راټول شي دا په یو لوی ملت بدلي دوی په سوریه کې شته په عراق کې شته په ایران کې شته په پاکستان د ایران سوریه عراق او ترکیه کې شته دي نو د افغانستان کې د ولسواک نظام نه د دوی الهام د دوی سبب کېدای شي چې دا هغوی نه جدا او هغه ملکونه ملي یووالی وننګوي نو بناء د هغوی نظامونو د سقوط زمینې برابرولی شي نو دا ملکونه په همدغه لحاظ باندې په افغانستان کې د یو ملي مترقي نظام مخنیوی کړی او کوي د بلې خوا نه که موږ او تاسې متوجه شو بلوچستان په ایران پاکستان او افغانستان کې استوګن دي خوشبختانه چې بلوچستان د افغانانو سره ډیر ښه تاریخ لري او د دې مسایلو په الهام باندې د دې امکان شته دی چې بلوچستان یو خپل ازادي وغواړي او په نتیجه کې دوی پاکستان او ایران هم تجزیه کړي نو دا یو بل فکټور دی چې د منطقي هیوادونه په دې باندې په افغانستان کې د ولسواک نظام مخنیوی کوي د بل خوا نه عربي هیوادونه چې ټول دیکتاتور نظامونه دي د دې نه په یاره کې دي چې که په منطقه کې یو ځل هم چیرته یو ملي مترقي نظام راغی دا به د عربو د راویښتیا او د عربو د بیدارتیا او د دوی د نظامونو د سقوط زمینې برابروي د بل خوا نه البته د ایران په مقابل کې د عربانو هغه خصمانه پالیسیګانې د شیعه او سني په اساس باندې وو یا په اسلامي هیوادونو کې د رهبرۍ د خاطر باندې یو بل غمیزه ده چې دغه شو دوی په افغانستان کې داسې لاسوهنې کړي کوي چې په منطقه کې د په افغانستان کې د یو سالم نظام مخه پې ونیسي نو که دقیق متوجه شو دغه د تروریزم لوبه دا نه هوایي ده او نه دا داسې منځته راغلې ده بلکې دا اصلا په ګډه باندې پلان شوي د دغه هیوادونو د دیکتاتورانه نظامونو د ساتلو په خاطر باندې داسې ولوبه جوړه شوې ده چې بس خلک ټول په تپو تیارو کې اوسي چې بس د تروریزم سره جګړه ده او دا د واغه د پلان فساد دی او نو د دیموکراتیکو نظامونو مخه پکې باندې ونیول شي نو که دقیق متوجه شو دا څنګه تروریزم دی چې کال په کال باندې د دنیا ټول هیوادونو ورته ملا تړلې ده لکن دا زیاتیږي دغه سوال چیرته ونه کو د تروریستانو صلاح امکانات تربیه روزنه دا څوک چیرته کې د چا په پیسو په کوم امکانات کې نو بناء زه دا ست په جرأت دا خبره کوم چې موږ د تروریزم په ضد یو جګړه کې نه بلکې د تروریزم د خپرولو د جګړې ښکار استو یعنی یو شمېر هیوادونه ارادتاً دلته تروریزم خپروي او بیا د هغې د ختمولو په بهانه باندې منګه په غلطه خوا باندې داسې څوکۍ چې ګولې دوی د تروریزم د مبارزې لپاره دلته راغلي دي بلکې نه دوی د تروریزم د خپرولو او د ولسواکه او ملي نظامونو د مخنیوي په خاطر باندې په ټولو ملکونو کې دغسې وحشت او دهشت رامنځته کړی او رامنځته کوي ها دوستانو موږ او تاسې ستونزې تحلیل کړې چې بهرنۍ راتپل شوي ستونزې دي او داخلي ستونزې دي نو اوس موږ افغانان دا چې بهرنیان څه کوي په هغې باندې هېڅ نوع تسلط نه لرو امریکا څه کوي پاکستان څه کوي ایران څه کوي عربو خچن و پچن څه کوي چې موږ څه تسلط پرې نه لرو نو ولې موږ په هغې مسایلو باندې خپل سر خوږو ولې که دقیق متوجه شئ 80-90% افغانان فقط په همدې باندې د امریکا دې داسې وکړي عرب دې داسې وکړي پاکستان دې داسې وکړي وروره ستا د هغوی سره څه ته خپل ځان راټول کړه ته ووایه چې موږ باید څه وکړو
منګه دلته په خطا یو زمونږ اساسي سوال دا دی چې موږ افغانان باید څه وکړو څنګه موږ خپل ځان د دې مصیبتونو نه خلاص کړو بناء راځو داخلي ستونزو ته ځکه چې دا یوازینۍ هغه ستونزې دي چې موږ په باندې اغېز لرلی شو نو په داخلي ستونزو کې ناپوهي غربت د خلکو احساساتي اسلام پالنه او دا افراطي اسلام پالنه دا ټول شیان داسې شیان دي چې دا د یوې ورځې یو کار نه دی دا د افرادو کار نه دی دا د یو نظام مسؤلیت دی او دا وخت او زمان غواړي چې دا ستونزې حل کړي اما دا ستونزې لکه چې مخکې مو ترې یادونه وکړه د یو خوا نه د یو غیر عادل غیر ولسواکه دیکتاتورو نظامونو د لاسه پیدا شوي دي او د بل خوا نه دوی نظامونو د هغوی په حال کې خپل وظایف او دندې نه ترسره کړي نو بناء دې ټولو ټکو ته که دقیقا متوجه شو او خپله خبره سره راټوله کړو زموږ او ستاسې یوه بنیادي اساسي د ټولو ستونزو بیخ او مرکز ستونزه په افغانستان کې د یو عادل ولسواک ملي مترقي نظام نشتون دی او راځي چې د دې لپاره کار وکړو دوستانو بیا تکراروم دقیق متوجه شئ تر څو چې موږ په افغانستان کې یو عادل ولسواکه قانون او ملي ګټو ته ژمن نظام ونه لرو همدا به زموږ حال وي راځئ د دغسې نظام د جوړولو لپاره کار وکړو که د دې موجوده دولت او حکومت مخالفین یاستئ او که موافقین یاستئ که موافقین یاستئ خو راځئ ورسره کومک وکړئ دا دولت دغه سطحې ته راوچته کړو که مخالفین یاستئ نو بیا خو د دې دولت په مقابل کې د دغسې یو سالم دولت د جوړولو لپاره مسؤلیت واخلئ متاسفانه دلته موږ افغانان د دغسې یو نظام د جوړولو لپاره لول د تر اوسه پورې موږ د چا نه اورېدلي لا نه دي چې دا زموږ ضرورت دی دا زموږ نیمګړتیا ده راځئ په دې باندې کار وکړو زه تاسو ته په ډاډ باندې وایم چې موږ اولین خلک یو چې د افغانستان خلکو ته دا طرحه پیشنهاد وکړو که نه حاضر اوسو په ډاډ چاته چلنج ورکړو که چېرته دا طرحه چا کله وړاندې کړي اوسي مهرباني وکړي چې موږ ته دې ثوابق راوښیي دوستانو دا موږ ثابته کړه چې موږ دغومره علمي توانمندي لرو دومره سیاسي ساینسي توانمندي لرو چې دغه ورکه ستونزه چې تر اوسه هېچا نه وه درکړې موږ درکړې ده امید ده چې په بېطرفانه قضاوت کې به تاسې په دې باندې موافق شئ چې او رښتیا هم دغه زموږ اساسي ستونزه ده ښه اوس د دې ستونزې د حل لاره څه شی ده د دې ستونزې د حل لپاره تر ټولو نه مهم شی چې کوم دی هغه دا دی چې موږ افغانان خپل منځي یو واقعي ملي یووالی رامنځته کړو چې کله کله ځینې خلک ورته ملي اجماع او دا خبرې کوي خو لاکن اصلي مسله نه وایي چې ملي اجماع څنګه رامنځته کولی شو خبره داسې ده چې ملي یووالی خصوصا په دغسې بدبخته حالاتو کې چې خارجیانو د خپل ګټو په خاطر باندې زموږ په افغانستان کې د روسانو نه رانیولې تر ننه پورې د ملي یووالي په ضد باندې دومره زیات کار کړی دی چې ټول خلک یو د بل په مقابل کې اچولي دي داسې فرعي دښمنۍ رامنځته کړي دي چې موږ به ټول عمر په همدې کې سره اخته سو کله به موږ ته د دې تصور پیدا نه شي چې څنګه موږ کولی شو چې په یو واحد ملت باندې بدل شو دوستانو دلته دوه ستونزې دي یوه ستونزه دا ده چې موږ ټولنه یو وروسته پاتې قومي ټولنه وه موږ د ملت سازۍ تاریخي پروسه تکمیل نه شوه کړی وخت په وخت باندې به د ملت سازۍ پروسې یو څه پرمختګ وکړ خو بیا به د تحمیل شوي جنګونو د لاسه دغه د ملي وحدت پروسه
بیرته مخ په شا لاړه، د ملت سازۍ پروسه به مخ په شا لاړله او بیرته به وروسته پاتې شو. نو دغه یو تریخ حقیقت افغانانو ته د منلو باید ومنو چې زمونږ د ملت سازۍ پروسه په سمه او دقیقه توګه باندې تر اوسه نه ده تکمیل شوې، دا تکمیلول غواړي. ها د دې پروسې تکمیلول ساده او اسان کار نه دی، وخت هم غواړي، امکانات هم غواړي، خو تر ټولو نه مهم یو ژمن توانمن مرکزي نظام غواړي چې هغه عادل او ولسواکه اوسي. بیرته خبره راځي دې ته چې څه شی زموږ کمبودیا ده. دوستانو اوس راځو چې د دغسې ټولو بدبختیو په منځ کې چې موږ راګیر استو، د سیاسي حزب په مقابل کې دا غلط ناقص جاسوس ګروپونه رامنځته کړي دي. سیاسي بازار یې نظامي ډلو ته په لاس کې ورکړی دی. سیاسي سټیجونه یې په قومي سټیجونو، مذهبي او په دې سټیجونو باندې بدل کړي دي. د دې نه موږ 50 کاله پخوا ښه وو، یو 2-3-4 توانمند حزبونه مو لرو، که ښه و که خراب و هغه پرېږدو. افغان ملت یو توانمند حزب و، خلق دیموکراتیک ګوند یو توانمند حزب و، شوله جاوید یو توانمند حزب و، اخوانیان یو توانمند حزب و. نن وګوره چې څه لرو. دوی په ارادي توګه باندې د یو منظم پلان لاندې اخوانیان په پارچو باندې وویشل، خلقیان په پارچو باندې وویشل، ملیګران یې وویشل او د چین ترن کمونستان یې وویشل چې اوس خپلې ټوټې هم نشي راټولولی. د بلې خوا نه د دوی په مقابل کې ساختګي داسې حزبونه او ډلې رامخته کړې. بخښنه غواړم بیا زما هم دلته اشتباه وشوه چې حزبونه باید ورته ونه وایو. په افغانستان کې اصلا هېڅ حزب وجود نه لري. زه په چلنج باندې هر هغه څوک چې دا کې چې په افغانستان کې حزب شته دی، زه حاضر یم چې ورسره دا تصفیه کړم چې اصلا په افغانستان کې سیاسي حزب هېڅ وجود نه لري. ملي حزب خو په ځای پرېږده، هغه خو د سره شته دی. ولې دوی سیاسي ډلګۍ او ګروپونه را پیدا کړي دي چې د اساسي حزبونو پرې باندې مخه ونیسي. خو په هر حال کوم شی چې ډېر اساسي دی هغه دا دی چې که موږ په افغانستان کې دغسې یو ملي مترقي نظام چې خلاصه کې موږ ورته د دې نه وروسته به ملي مترقي نظام وایو، هغه نظام دی چې په ولسواکۍ عدالت باندې ولاړ او په ملي ګټو او د افغانستان قانون ته ژمن یو نظام اوسېږي. نو د یو ملي مترقي نظام دپاره ملي یووالی دا یو بیخي اساسي رکن دی. ښه اوس ټول خلک تاسې وګورئ، هر تلویزیون کې، هر برنامه کې، په هر وخت کې هر څوک لګیا دي ملي یووالی راشي، ملي یووالی راشي، ملي یووالی راشي. دې نه بس د هغه اتڼ سندره جوړه کړې ده. تاسې به هېڅکله د هېچا نه یو داسې عملي پروسه چې څنګه دا ملي یووالی راوړو، ما خو تر اوسه نه ده اورېدلې. د ټولو نه چې زیاتې خبرې په دې باره کې کوي ډاکټر صاحب اشرف غني دی. کور ودان یادوي خو تر اوسه پورې ډاکټر صاحب اشرف غني هم د دې دپاره کوم داسې یو عملي طرحه میکانیزم او څه شی نه دی وړاندې کړی چې هغه خلک په دې قانع کړی شي چې رښتیا دغلته ملي یووالی شته او راتلی شي. ولې موږ د دې افتخار کوو چې موږ مرض هم تشخیص کړو چې هغه په هېواد کې د دغسې یو نظام نشتوالی دی. دویم د دې نظام د راوستلو دپاره د ملي یووالي د تامین دپاره موږ نسخه تشخیص کړې ده. هغه به تاسو سره شریکه کړو. دوستانو نننی واقعیت په افغانستان کې دا دی چې موږ باید له سره په خپل منځ کې د افغانستان ارزښتونه او د افغانستان د خلکو غوښتنې دا سره راټولې کړو او د دې نه یوه ګډه داسې نسخه راوباسو چې هغه زموږ ټولو دپاره قابل د قبول اوسي. ښه دې کې هېڅ شک نشته دی او دا تاسې باید په دقیقه توګه واورئ چې د خارجیانو د لاسونو وهلو له امله
دغه مسله به د یو سلسله ډیرو چیلنجونو سره ځکه مخې چې هغوی به خپل ګناګان بیا لمسي او د دې په مقابل کې به ناروا غوښتنې تحمیلول غواړي. خو موږ افغانان باید د دې کار لپاره آمادګي ولرو، دغه پروسه په ډیر احتیاط په یو سمه توګه ترسره کړو. ښه، موږ څنګه کولی شو چې په افغانستان کې په دغه بدبخته شرایطو کې بیا هم یو ملي والي ته زمینه برابره کړو؟ اول، ملي یووالی په خبرو نه بلکې یوازې د یوې طرحې په اساس چې هغه طرحه کې د ټولو خلکو ګټې محفوظي او ټولو ته د منلو اوسیږي، په دغه وسیله باندې کېدای شو. بس یعنې موږ باید یو ملي اجماع د یو ملي طرحې په اساس باندې رامنځته کړو. دا ملي اجماع یا ملي طرحه څنګه رامنځته کېدای شي چې دې کې دوه ټکي پراته اوسیږي. یو، واقعا د ټولو خلکو حقوق پکې خوندي ساتل شوي اوسیږي. بل، د دغې ملي طرحې په راجوړولو کې موږ خلک شامل کړي اوسیږي. دوستانو دقیق متوجه شئ. زه دلته لږ فرعي بحث ته ځمه. زه په دې پوهېږم چې تاسې ډېر زیات افغانان د سیاست او حزب سره کرکه لرئ. دا ستاسې حق دی. دا یو سلسله دلایل او عوامل لري چې هغه سړی باید قبول کړي چې هغه و او شته. د سیاست او حزب سره زموږ د ټولنې او په خاصه توګه د ځوان نسل کرکه د دوو مدرکونو نه منشأ اخلي. هغوی چې د سیاست او حزب سره کرکه لري په دقیقه توګه دې واوري او ځان دې پرې پوه کړي تر څو پورې چې د دې نه زیات د جهل ښکار نه شي. امید ده چې دا بحث به ورسره کومک وکړي او هغه جهل چې موږ پکې زیاتره روانه سو د هغه نه به نور خلک وژغورل شي. اول حقیقت چې د هغې په اساس خلک د سیاست او حزب سره کرکه کوي هغه دا ده چې په افغانستان کې ټولو سیاسي ډلو د افغان ملت نه نیولی چې زه پخوا یو وضع وم تر کمونستانو او اخوانیانو ټولو پورې داسې جرمونه او جنایتونه وکړه. ټولو هېڅ یو هم پکې داسې نشته دی چې هغوی سر پاک وسي. ټول گنجي او ټول ناولي دي چې هغوی په افغانستان کې د خلکو کرکه د سیاست او حزب سره دومره زیاته کړه چې د دې جبران او کفاره کول بالکل ډېر ګران کار شوی دی. دویم، تر دې نه زیات په دې ذهن سازۍ کې زمونږ د همسایه منطقي او لرو مغرضو هیوادونو لاسونه دي. ولې؟ دا ځکه چې هغوی پوهېږي چې که افغانان په سیاسي لحاظ منظم او متحد شو بیا موږ د دوی د مهارولو لپاره هېڅ هم نشو کولی. بناً هغوی په دوامداره توګه باندې او په کاذبه توګه باندې زموږ ځوان نسل ته د ملا، عالم، مولوي، استاد او د بل په خولې باندې دا ذهنیتونه ورکول غواړي چې تاسې په سیاست کې برخه مه اخلئ، سیاست خچن شی دی. ای دوستانو دې بې شرمۍ ته وګورئ. د خدای بلا خلک شورا ته کاندي دي او په دې باندې په افتخار غږ کوي چې زه یو آزاد او بېطرفه کاندید یم. دا شرم خبره ده. باید په ټول دنیا کې شورا او دې ځایونو ته د خلکو نمایندګان، د احزابو نمایندګان ځي. موږ یوازینی هغه بدبخته ټولنه یاستو چې حتی حزبیان موږ ته معلوم دي چې او خلکو ته ځان داسې ښوده چې زه یو غیر وابسته او غیر سیاسي سړی یم. د شرم خبره ده. دوستانو، سیاست په خپله او حزبي بودن په خپله که څنګه چې اسلام او د مسلمانانو اعمال سره سره باید بیل کړي، همداسې باید حزب او د حزبیانو اعمال سره بیل کړي. دا موږ منو او باید وی منو چې په افغانستان کې سره اشتباهات وکړه، لیکن دا د سیاست او د حزب ګناه نه ده. بلکې راځئ صادقانه د دې شوي دي چې باید محاسبه ورسره. دا هم د یادونه باسو چې
دا د حزبونو توانمندګانې وي چې د افغانستان یې د ډېر کلونه پخوا د داسې مصیبتونو نه ساتلی و چې متاسفانه نن بیا د هماغه مصیبتونو روان یو. تاسې وګورئ د ټولو نورو صحوو اشتباهګانو سره چې کړي دي د خلق دیموکراتیک ګوند یو غړي هم دومره خیانتونه ونه کړه لکه څنګه چې دا نورو کړي. دا ځکه چې هغلته یو ډسپلین وجود درلوده او هغوی خپل غړي نه پرېښوده چې چورو چپاولو. دویم سره د دې چې روسانو ورنه لاس اخیستی و او حتی د دوی په ضد یې کار کاوه. امریکایان، عربان او دا خچن او پچن ټول هېوادونه او دغه زموږ لیوني تش په نامه خاین او غدار مجاهدین ټول سره راټول شوي وو چې افغانستان د پنجاب په لاس کې ورکړي او په افغانستان باندې د پاکستان د پنجاب د آیسای او د خاین جی کیو تر قماندو لاندې په ننګرهار باندې حمله وکړه او د جلال آباد په ښار باندې داسې خولړی تعرض وکړ. ولې همدغه د حزب برکت و چې د خلق دیموکراتیک ګوند غړو د افغانستان د دولت نه په ډېره نره باندې دفاع وکړه چې چاته د تصور هم نه وه او دغه ګناګانې بېرته په جړه او په ټیټو سترګو خپل بادارانو ته ور وسپارل. په هر صورت دوستانو ډېر ساده خبره ده د خدای دپاره او په دغه باندې اوسئ. ولې خلک نه پوهېږي ولسواکي غواړي و نو خلک چې ته ولسواکي غواړي خو ولسواکي خو د احزابو نه غیر پرته په دنیا کې هېڅ چېرته شته دی نه تمثیلېدی نه شي. په ولسواکۍ کې دولت باید د ولس لخوا نه انتخاب شي خو نو داسې خو نه کېږي چې هر څوک راجګېږي ورته به خلک دغه کې نظام د ثبات دپاره دیموکراتیک بنیادونه دي چې هغه باید جوړ شي. یو د دیموکراتیک بنیادونه په یو ملک کې د یو څو توانمندو سیاسي حزبونو موجودیت دی چې خپلې برنامې لري برنامې خلکو سره شریکوي او د هغې د لر نه د خلکو رایې اخلي او راځي حکومت جوړوي. په کوم مملکت تاسې ښودلی شئ موږ ته چې هغلته دیموکراسي شته دی او احزاب نشته دی. افغانانو په لحاظ د خدای باندې نور مه ځان شرموئ مه موږ شرموئ. دا څه کوئ تاسې چې تاسې په دومره جهالت کې لګیا سئ چې وغلا زه خو افتخار کوم چې زه په حزب کې نه یم او زه سیاست کې شامل نه یم. دا د شرم خبره ده. د تاسف او د تعجب وړ خبره دا ده چې زموږ د پولیټیکل ساینس د پوهنتونونو استادان په ډېر احمقانه توګه باندې خلکو ته وایي چې ولا مره خو سیاست بد میایه. یعنی دا یو لیونی هیواد او د لیونو خلکو د خبرو نه غیر بل شی نشي کېدلی. دوستانو دې دپاره چې وخت رانه په دې فرعي مسایلو ظاهر نشي اصلي مسایلې ته بېرته راګرځو. نو موږ په افغانستان کې د ملي وحدت د تامین دپاره یوه لیکلې برنامې ته چې په هغې ټول سره توافق وکړي ضرورت لرو. خو دا برنامه نه موږ لیکو نه یې لیکلی شو نه زموږ حق دی. موږ پوهېږو چې ضرورت ده او همدغه د سیاست او د مبارزې او د دې ملت د نجات هماغه باریکي ده چې موږ درک کړې ده. دوستان دقیق متوجه شئ چې موږ د دې لپاره څه ښه پیشنهاد او طرحه لرو او بیا صادقانه ولټوئ که چېرته د هېڅ هر چا سره دغسې طرحه وه یا یې خلکو ته ورکړې وه او یا یې په لاس کې اوسېږي نو موږ حاضر اوسو چې په ټوله توانمندۍ باندې د هغوی تر شا ودرېږو. خو امید دی چې په بېطرفانه توګه د اورېدو نه پس به تاسو ووایئ چې رښتیا هم دغه نسخه تر اوسه موږ ته بل چا نه ده وړاندې کړې. زموږ پیشنهاد څه دی؟ پیشنهاد دا دی چې د دې طرحې د جوړولو دپاره باید موږ کوشش وکړو چې اول یو نسبتا افغانستان شموله او نسبتا یو عالمه با شخصیته او دلسوزه او ژمنه یو 15 کسیزه شورا باید چې هغه افغانستان شموله او افغانستان نماینده اوسیږي دا باید رامنځته کړو. دوستانو تعجب خبره ده چې تاسو ټول به وایئ چې او د 15 کسو یو شورا پیدا کول دا خو مشکل کار نه دی. مشکل ترین کار زموږ همدا دی. که موږ
دغه ټول نزاکتونه په نظر کې ونه ساتو بالکل کلونه پخوا موږ دا شی جوړ کړی و خو دلته فوق العاده ډېر زیات نزاکتونه دي چې هغه باید وساتل شي او ډېر زیات ارمن چې ورته وایي یا هغه لازمیات چې ورته وایي هغه باید په نظر کې ونیول شي چې دغسې یو شورا رامنځته شي چې دا د افغانستان د خلکو امیدواري او د افغانستان د خلکو اعتماد ترلاسه کړی شي دغسې دقیق متوجه شئ دغه مرکزي شورا چې موږ وایو دا د رهبرۍ شورا نه ده ګوره دا د دې نظام مشران نه دي دا یوه کاري کمیټه ده چې د دې نظام دپاره او د دې نظام د چلولو دپاره به یو طرحه جوړوي او هغه پلان او پروګرام ورته په مخ وي چې دې ته موږ تحریک وایو یعنی د یو ملي مترقي نظام د جوړولو یو تحریک پکار دی او د تحریک دپاره اولین شی چې پکار دی یو 15 کسیزه شورا پکار ده افغانانو هر څوک چې یاستئ هر چېرته چې یاستئ که خپله دغه شرایط لرئ چې عالمې مخلصې خاین او جابر نه یي افغانستان او د افغانستان خلکو سره مینه لري او د خپل خلکو نمایندګي او اطمینان ترلاسه کولی شي او غواړي په دې شورا کې مخې ته شي مهرباني وکړئ خدای مو راوله موږ درته ضرورت لرو موږ په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې په هر علاقهدارۍ په هر کلي کې اشخاصو ته ضرورت لرو چې د خپل خلکو نمایندګي وکړي که په خپله نه یاستئ بل هر څوک چې پېژنئ موږ ته یې رامعرفي کړئ چې ورسره کار وکړو ښه کله مو چې دا شورا جوړه کړه دا د دغې تحریک کاري شورا ده دا کاري شورا به په 15 کمیسیونونو کې خپل وظایف تنظیموي یو د هغه کمیسیون نه د ملي طرحې د لیکلو کمیسیون دی دوستانو ګوره دقیق متوجه شئ تاسې په افغانستان کې نن داسې حزب هیڅ کوره نه ګورئ چې د هغې خلک یې راټول کړي بې طرحه لیکلي اوسېږي ټول خلک ټول ډلې چې وګورئ اول یو طرحه څلور 15 کسانو لیکلې ده بیا چا تر غزغلی و چې دغه د راشه موږ سره ملګرتوب وکړه او خلک هم په شهامت سره په مخ صافي وکړي چې ته څه کار چې ته طرحې جوړې ما نه پوښتنه ولې نه کوې او حق یې هم دی چې دا خبره وکړي نو زمونږ د دې ټول کار د طرحې د میکانیزم هغه ځانګړتیا په دې کې ده چې موږ باید د دې کار دپاره اول باید اهل خلک پیدا کړو او دویم موږ باید دا طرحه د خپل ولس نه راوباسو دا د امریکې نه نشي راتلی دا د خارج نه نشي راتلی دا د اروپا نه نشي راتلی هر هغه طرحې چې افغانستان ته د خارج نه راغلي دا ناکامي دي دا طرحه باید د افغانستان د کلي ولس جومات او دیرې او حجرې نه او د افغانستان د پوهنتون او د مکتب نه راوځي یعنی موږ په داسې یو ملي طرحه باورمند یو چې هغه د افغانستان په منځ کې د افغانستان د خلکو لخوا نه د افغانستان د خلکو په ګډون باید جوړه شي نو د دې لپاره یو ځانګړی میکانیزم موږ په نظر کې نیولی دی دغه شورا یو 9 کسیزه کمیسیون د طرحې د جوړولو په خاطر باندې توظیفوي طبیعي ده چې دا باید توانمندترین عالمترین باشخصیتترین د افغانستان او د نړۍ یو سیمې نه باخبرترین خلک اوسي چې په دې شورا کې راشي دې کمیسیون کې راشي دغه 9 کسیز کمیسیون به وظیفه واخلي د افغانستان د مختلفو ډلو دقیقا متوجه شئ زه حزب نه وایم په افغانستان کې حزب نشته زه د مطبوعاتو او د وزارت عدلیې نه هیله کوم چې تر دې زیات په دغه بې سوادۍ کې او یا د دې وطن سره په دښمنۍ کې نور دغه ډلو ته د احزابو نوم وانه اخلي وزارت عدلیې باید برطرفه کړي د حزب د اصطلاحات نه واخلي ځکه چې هغه خصوصیات چې په کار دي دوی نه لري او مطبوعات باید د خلکو ته د حزب اصطلاح استعمال نه کړي او که هر څوک یې استعمالوي هغه یا په سیاسي لحاظ دومره ناپوهه دي چې د حزب تعریف باندې نه پوهېږي او یا د دې وطن دومره دښمن دي چې د افغانستان ځوان نسل او خلک غولوي نو دوستانو دغه کمیسیون به د دې ټولو ډلګیو د منطقې د احزابو او د نړۍ د احزابو مرامنامې برنامې او تشکیلات دا راواخلي وبېلولي او د هغې نه به په افغانستان کې د دغسې یو نظام د 50 نه تر 100 کالو پورې د هغې د پرمخ وړلو لپاره یوه طرحه رامنځته کړي
دغه طرحه چې موږ او تاسو ورته یو ملي طرحه وایو یا ملي سیاسي طرحه ورته وایو دا باید درې پړاوه تکمیل کړي. اول پړاو د ابتدایي ډرافت د ریسرچ او تحقیق په بیز ابتدایي ډرافت دی چې کله دوی دا 9 کسیزه کمیسیون دا شی جوړ کړ بیا به دغه 15 کسیزه کاري شورا ته وسپاري هغوی به مطالعه کوي او چې کله د هغوی په قناعت حاصل شو چې او دا نسبتا یو صحیح شی دی دې ته موږ اولي ډرافت تر ملي طرحې وایو. دقیق متوجه شئ تر اوسه پورې دا ملي طرحه لا نه ده. په دویم پړاو کې به دغه طرحه د 300 تر 500 پورې د افغانستان مطرح شخصیتونو ته چې په علمي لحاظ شخصیتي لحاظ او د ژمنتیا په لحاظ باندې د افغانستان لپاره اخلاصمند اوسېږي هغوی ته واستول شي د هغوی نه به پرې باندې اعتراضات او انتقادات راټول شي او بیا به د یو 50 کسیز ګروپ ته خوانه دا ورزول شي کوم نقاط چې مثبت او هغه به ور اضافه شي کوم چې منفي او به ترې لرې شي او په دې توګه باندې به یو منځمهاله طرحه رامنځته شي چې کم از کم 300 تر 500 پورې نور افغانان هم پکې برسېره پر دې خلکو هغه پکې شامل شي اوسي. دا منځمهاله طرحه په درېم پړاو کې به موږ دغه منځمهاله طرحه د افغانستان په داخل او په خارج کې د 300 تر 500 پورې پیژندل شوي شخصیتونو ته چې په دې مسایلو کې صاحب نظر دي هغوی ته واستو. خو دقیقاً متوجه شئ موږ چې هر چا ته دا طرحه وراستو یوازې د هغوی نظر نه غواړو بلکې موږ هغوی ته وایو چې تاسې د دغه پروګرام د یو استازي په توګه باندې په خپل محیط او چاپیریال کې ملا ملک استاد ځوان ښځه نر هغه کسان چې تاسې لازم بولئ چې په دغه کار کې کولی شي چې تاسو سره کومک وکړي دا راټول کړئ ورکشاپ یې باندې وکړئ او د هغوی نظریات پکې راټول کړئ او موږ ته بېرته راواستوئ. دقیقاً متوجه شئ دوستانو 1500 کسان چې دا سلسل کسانو ته ورکړي نو 500,000 صاحب نظر افغانانو به دا لوستي کتلي اعتراض انتقاد او پیشنهاد به باندې راټول کړي اوسي. دا اعتراضات انتقادات پیشنهاد به بېرته راټول شي او بیا به په هغې باندې بیا یو پراخه ورکشاپ جوړ شي د یو 100 کسو په شمول به او د ورکشاپ په اوږدو کې به دا طرحه د دغې اعتراضاتو پیشنهاداتو په رڼا کې لاګنې شي. نو اوس موږ په نسبي توګه باندې په افغانستان کې د 2 تر 15 لکه صاحب نظر افغانانو نظر د دې طرحې لپاره راټول کړی دی. دوستانو دقیق متوجه شئ دلته موږ یوازې نه ده چې نظر راټول کړی دی بلکې هغه ارزښت چې د یو تشکل په جوړښت کې خلک ورته تږي دي وږي دي او غواړي یې چې ما نه پوښتنه وکړه هغه عمل به موږ ترسره کړی اوسي. نو بناءً دلته خلک احساس د مالکیت به وکړي دلته به احساس خلک د اشتراکیت وکړي هغه ملي مشارکت چې وي خو دغه مشارکت دی که نه دا دی چې زموږ طرحه د ولس نه راغله زموږ طرحه د جومات نه راغله زموږ طرحه د کلي نه راغله د حجرې نه راغله د پوهنتون نه راغله زموږ طرحه کاملا یو ملي طرحه ده. زموږ د دې طرحې شاته دا خلک په خپله ودرېږي موږ به دلته ناست یاستو په باندې به کار کوو هغوی به لګیا په کلي کور ولس کې وایي چې دغسې یو سیستم را روان دی او د دې سیستم خلک کور ودان مانې پوښتنه کړې او ما ورته نظر ورکړی دی. دوستان دقیق متوجه شئ د هر ځای نه چې کوم طرحه موږ ته راشي کوم پیشنهادونه راشي موږ به بېرته هغوی ته په لیکلي توګه ولیکو چې د دوی پیشنهاد قابل د منظورولو و منظور شو مننه ترې نه کوو چې دا به د هغوی دپاره یو تاریخي سند وي چې دغه دی موږ وتوانېدو د افغانستان په مسایلو کې دغسې یو نظر ورکړو چې هغه چا سره نه و او که مو رد کړه طبیعي ده چې د یو ورکشاپ په منځ کې به رد شوي اوسي دلایل او مسایل به ورباندې لیکل شوي اوسېږي په هماغه دلایل به ورسره شریک کړو چې په دغه دلایلو رد شوې ده که بیا هم تاسې په باندې خاندي ناستئ کیدای شي چې پرې باندې
بحث وکړو ځکه چې دا طرحه هیڅ وخت کې تړلې نه ده هر وخت کې د تغییر وړ ده هر وخت کې د اصلاح وړ ده ولې حد اقل په اول وخت کې موږ دپاره یو څه پکار دي چې په هغې باندې سرګډ کار شروع نو د دغې درېیم پړاو نه وروسته دې ته موږ یو ملي طرحه ویلی شو خو لا بیا هم یو پړاو پاتې دی تر دې نه وروسته د دې طرحې دپاره تشکیلات پکار دي دوستانو دلته زه غواړم چې یو بحث لږ په بل چوکاټ کې وکړم چې تاسې باید ورته متوجه شئ دوستانو په یو مملکت کې د نظام راوستل دا یوازې کفایت نه کوي بلکې نظام ساتل غواړي نو بناء یو ښه نظام د یو ښې ملي طرحې په اساس راجوړېدی شي او د یو توانمند ملي حزب په واسطه باندې ساتل کېدی شي یا د یو توانمند حزب په واسطه د ملکونو پورې فرق کوي د هر ځای پورې چېرته به یو کمیونستي حزب نظام ساتلی شي چېرته به یو مذهبي حزب ساتلی شي او په افغانستان کې زموږ تحلیل او برداشت دا دی چې یو توانمند ملي حزب کولی شي چې نظام رامنځته کړي نظام وساتي نو بناء د دولت د جوړولو لپاره د یو ملي مترقي دولت د جوړولو لپاره د ټولو نه مهم او ضروري شی د یو توانمند ملي حزب لرل دي ولې دا ځکه چې حزب په خپله څو ګټې لري او بل د حزب حزبي نظامونه په دنیا کې تر ټولو نه کامیاب نظامونه دي پیریډ دې کې نور سوال نشته دی کولی شئ چې تاسې ټول نظامونه مطالعه کوئ په هر هغه ځای کې چې یو نظام حزبي نظام دی هغه د نور نه موفق ترین نظام دی ولې اول خو په یو حزب کې دننه خپلمنځي اصول مقررات موجود اوسېږي هلته خپل سرنګانې نه وي هغلته فیصلې مرکزي کېږي هغلته تطبیق و نظارت شته دی هغلته دا ټول مسایل شته دی چې په خودخسرو نظامونو کې که دا د حامد کرزي صاحب نظام و که دا د جناب اشرف غني صاحب نظام دی که دا به د عبدالله صاحب نظام وي او که دا به د استاد رباني و که د بل چا نظام اوسي یا به د انجینر صاحب ګلبدین نظام اوسي هر چا چې اوسي دا خودسواکه خودسره او دغه نظامونو کې دا شی اصلا وجود نه لري دویم دقیق متوجه شئ دغسې نظامونه لکه د موجوده دیموکراسۍ کې چې په آزاد شکل راغلي دي ډاکټر صاحب اشرف غني دی او حامد کرزی دی او هر څوک چې دی عبدالله اوسي بل وي دوی د 2 کالو دپاره کولی شي چې دولتداري وکړي نو دا 2 دورې دوی مخکې 2 کاله نه د 2 دورو دپاره دوی دا 2 دورې په دروغو فریب او چل ول باندې تېروي بس هغه شی چې خپل هدف ورسره اوسي هغه ترسره کړي زه فکر کوم چې یو دا ډېر به تاسو اوس دقیقا وایي چې اوله دا خبره خو سمه ده او همدغه نه ځورېږم ولې یو حزبي دولت غواړي چې بیا کامیاب شي او په مملکت کې حاکم پاتې شي نو بناء هغوی د خپل دوامداره کامیابېدو دپاره رشخندي نه کوي او که رشخند وکړي دا بد دپاره ختمیږي لکه چې د جناب ډانلډ ټرمپ د انتخاباتو په وخت کې مخادله چې رئیس جمهور شي ما لیکلی وو چې ای جمهوریت خواهانو خپل حزب وژغورئ پرېږدئ چې دا دوره دیموکراتان ویسي مه پرېږدئ چې ټرمپ کامیاب شي که تاسې ټرمپ کامیاب کړه ټرمپ به د ابد دپاره د جمهوریت خواهانو حزب په امریکا کې ختم کړي او انشاءالله چې دا مسله اوس بالکل به تاسو ته معلومه شي چې هماغسې خواته روانه ده او لاړه ما دیموکراتانو ته لیکلي چې پرېږدئ چې ټرمپ کامیاب شي خیر دی یو ټرمپ رئیس جمهوري به وکړي خو دا به د ابد دپاره ستاسې رقیب حزب د جمهوریت خواهانو حزب ختم کړي او دا مسله نن هغه عملا په دې کې موږ تاسو ګورو چې هغې خواته روانه ده د دې خبرې یادونه مې د دې په خاطر باندې وکړه چې په افغانستان کې د حزبي نظام
به غواړي چې د آینده دپاره بیا په خپل مملکت کې په اقتدار کې پاتې شي، نو هغوی طبیعي ده چې احتیاط کوي. بل په حزبي نظام کې ډیر زیات ژمنې د ولس سره لیکلي موجود اوسي چې خلک د هغې په اساس باندې کولی شي د دوی سره محاسبه وکړي، یا د حزب غړي په کور و کلي ولس کې هغه ته پېژندل شوي خلک دي. خلک ورځي ته ګرېوان یې نیسي چې تاسو خو موږ سره واده داسې کړی دی، تاسو ولې داسې کوئ؟ اوس نو ته ماته ووایه چې ته د ډاکټر صاحب اشرف غني هغه د څو ورځو یارانو ملګري به ته اوس چېرته پیدا کړې؟ څنګه به پیدا کړې؟ څه ورسره کولی شي؟ ولې هغلته په یو حزبي سیستم کې دا ټول شیان ځای په ځای اوسېږي. نو په دې خاطر باندې دقیق متوجه شي دوستانو، موږ په یو استخباراتي منطقه کې پراته سو. د افغانستان ټولنه تر ستوني پورې په استخباراتو کې د خارجي هیوادونو غرقه ده. په داسې یو ټولنه کې موږ د نظام جوړول او د نظام ساتل د 32 د غاښونو په منځ کې د ژبې ساتل دي، او دا چې تر څو د دې تر شا یو توانمند ملي حزب وجود ونه لري، دا موږ تاسو نشو کولی چې وساتو. ځکه چې یو حزب با ډسپلینه تشکیلات لري، د هغه ټول غړي مسؤلیتونه لري، مکلفیتونه لري، پوښتنه لري، مجازات لري، مکافات لري، دا ټول مسایل هلته وجود لري. تاسو وګورئ دا څه رشخند روان دی. صحیح ده چې ډاکټر صاحب اشرف غني ته موږ رایې ورکړې، کامیاب شو، راغی. اوس هلته بس روان دي، هر څوک هر څه چې کوي، څوک پوښتنه ته نشي کولی چې ته ورته داسې کوې. دا په یو حزبي حکومت کې چېرته داسې څوک باید نشي کولی که نه؟ نو په دې خاطر باندې دوستانو دا ډیره مهمه ده چې موږ د نظام د ساتلو لپاره باید د نظام د ساتلو هغه بنیاد او اساس چې کوم ضرورت دی چې هغه یو توانمند حزب دی، هغه باید موږ او تاسو په نظر کې وساتو، هغه باید جوړ شي. نو خو د حزب بل شی نه دی، یو طرحه لري او دویم یو تشکیلات لري. طرحې دپاره میکانیزم بحث باید وکړو چې دغسې به یو ملي طرحه جوړه کړو. د تشکیلاتو لپاره به زه دغه دی اوس بحث وکړم. ما تاسو ته یادونه وکړه چې دغه کاري کمیسیون شورا چې جوړه شوه، دا به 5 کمیسیونونه ایجادوي. تر اوسه پورې موږ د یو کمیسیون په وظایف باندې بحث وکړو چې هغه د طرحې د جوړولو کمیسیون. اوس راځو دې ته چې اداري کمیسیون، د جلب و جذب کمیسیون، مالی کمیسیون، د نظارت او څارنې کمیسیون، دا خپل هر یو وظایف لري. په عین وخت کې چې د طرحې کمیسیون د طرحې په جوړولو باندې کار کوي، د اړیکو او اداري کمیسیون په هیواد کې د دغسې نظام د اولینی هستې د ایجاد لپاره یا د دغسې حزب د اولینی رهبرۍ د انتخاب لپاره په ډیره دقیقه او پراخه پیمانه باندې کار کوي. مثلا دوی ټولو هغه خلکو سره چې ارتباطات تامینولی شي، ارتباطات تامینوي، د هغوی نه پوښتنه کوي چې د دغه اولینی مرحلې رهبرۍ دپاره ستاسې په منطقه کې مساعد کسان څوک دي. دا یو د هغه ریسرچ او تحقیق برخه ده. نو په سلهاو کسانو نه به د هرات په رابطه پوښتنه کیږي، د ننګرهار او لغمان او د مزار او بدخشان په رابطه به پوښتنه کیږي چې د بدخشان نه څوک مناسب ترین خلک دي چې د دغه مسلې لپاره ترې استفاده وشي. هغلته به هر څوک به خلک معرفي کوي، دا به چې کېږي بیا به پرې باندې بحثونه کېږي، پرې به دغه کېږي، به چاڼېږي به بالاخره د دې نه به موږ په مناسب وخت کې چې طرحه تکمیلېږي د یو مرکزي کانګرې د راټولولو دپاره مناسب شخصیتونه تثبیتوو. ګوره دقیق متوجه شي، رهبري لا نه ده رامنځته شوې. دلته به په دې وخت کې چې ټول مسایل د طرحې تکمیل شوي دي، د 2000 نه تر 3000 پورې مساعد ترین شخصیتونه د افغانستان د ټولو اقوامو، مذاهبو، ادیانو، ژبو، سیمو د قشرونو نمایندګان دا به را تشخیص کیږي، دا به راټولول کیږي یو کنګرې ته.
دې کانګرې ته به د نهایي طرحه بیا وراچول کېږي په مخکې چې دغه زموږ د کار محصول دی مهرباني وکړئ یو ځل بیا هم وګورئ دقیق متوجه شئ دغه نور ټولو خلکو نه علاوه اوس د افغانستان د ټولنې هغه ټاپترین قشر خلک مناسب ترین شخصیتونه دا مو راټول کړي دي دا طرحه مو ورته بیا په مخکې کېښوده چې دا وګورئ د دوی د نظر هم تېره شوه بالاخره طرحه هم نهایي شوه او په عین وخت کې تشکیلاتو باندې اوس بحث شروع کېږي ښه د دغسې یو حزب د پرمختللو لپاره دغسې پوستونه پکار دي عالي شورا پکار ده او اجرایي شورا پکار ده او ولایتي شورا پکار ده او ولسوالي شورا پکار هر شی چې پکار دی په آزاده توګه باندې به دې خلکو ته اجازه او حق ورکول کېږي چې ځانونه کاندید کړي او سیستم او میکانیزم به موږ داسې ورته جوړو چې داسې نه چې کاندید شورا یې ورکوي نه هر کاندید به ودرېږي دا به دې شورا ته خپل ځان ورپېژني خپل توانمندي به ورته ورپېژني چې زه ولې د دې کار لپاره مستحق یم او خلک به په دوامداره توګه باندې ناست دي یاداشتونه به اخلي چې تر څو پورې چې د مرغلرو په منځ کې بهترینې مرغلرې تشخیص کړي او په ډېر دیموکراتیکه توګه باندې دوی ته رایې ورکړي او انتخاب یې کړي چې تاسې د اولې موقتې دورې دپاره چې دا به 3 کاله وي 2 کاله به یې هر شی چې وسي تاسې زمونږ اختیار لرئ چې دا کار هغې خواته بوځئ چې په افغانستان کې یو ملي مترقي نظام رامنځته کړي دوستان ګوره متوجه شئ چې د نظام مرحله وروسته ده دا د حزب تشکیل دی چې دا حزب وظیفه لري چې د نظام لپاره کار وکړي نو کله چې دا تشکیلات تکمیل شول دا خلک چې زموږ امید دی چې دا پروسه باید په یو کال کې تکمیل شي د دې په خوا کې یو کمیسیون د دې موظفیتیا لري چې مسلکي شوراګانې رامنځته کړي د اهل طب شورا د اهل زراعت شورا د اهل اقتصاد شورا د نورو د معرف شورا او دې کې توانمندترین خلک راټول کړي او هغوی نه غوښتنې وشي چې تاسې د راتلونکي ملي مترقي نظام دپاره مسلکي طرحې جوړې کړئ دا نظام زراعت څنګه ښه کولی شي دا نظام اقتصاد څنګه ښه کولی شي دلته دی چې منګه دومره توانمندي پیدا کولی شو چې مناسب وخت کې من تیار د نظام دپاره ټول بنیادونه تهیه کولو حزب جوړ شو حزب سالم اپوزیشن اعلانوي په ځان باندې نور خلک هم راټولوي ورسره ګډ کار هم کوي حزب جوړ شو د سولې په مسایلو کې خپل نقش د ټولنې په لاس کې اخلي او کار په مخ بیي حزب امادګي نیسي راتلونکي انتخاباتو ته دوستانو د تصور نه لري د راتلونکو انتخاباتو دپاره موږ سره داسې یو طرحه وجود لري چې په دنیا کې چا سره نشته نه چا امتحان کړی ده او نه چا لیدلی ده او په چلنج باندې موږ وایو اوس یې تاسو سره شریکوم دا طرحه څنګه منګه د همدغه اولینو مراحلو نه چې شروع کېږي هر چاته چې زمونږه حمایت پلوي او سپورت نه غواړي استفاده ورکړي هرکلی وایو چې راشئ ولسوالۍ نه ځان کاندید ولایت نه کاندید د ښاروالۍ نه کاندید د شورا دپاره ځان کاندید وزارت دپاره کاندید ولایت دپاره کاندید هر شی چې ته کوئ موږ حاضر یو چې تا سره همکاري وکړو خو زموږ همکاري په شرط ولاړه ده اول دا چې تاسې زموږ عضویت ومنئ دویم د نن نه تر انتخاباتو تر وخت پورې چې 3 کاله وخت لا ورته پاتې دی تاسې په خپل ټولنه کې کار وکړئ او د خلکو اعتماد ترلاسه کړئ موږ به په کندهار کې د هغه چا سره ډېر همکاري وکړو چې ډېر د خلکو اعتماد تر هغې پورې ترلاسه کړی اوسي په مزار کې به موږ د هر هغه چا سره زیاته همکاري وکړو چې هغې د خلکو ډېر اعتماد ترلاسه کړی اوسي مهرباني وکړئ زه تاسو ته 3 کاله وخت دی ورشئ خپل ټولنې ته چې څه خدمت کولی شئ څه کار کولی شئ ویې کوئ
چې په هغې وخت کې ستاسې د هر چا اعتماد زیات و، موږ ورسره ودرېږو. دوستان دقیق متوجه شئ موږ څه کوو. په دې کار باندې موږ سر د اوس نه په خپل ټولنه کې د یو سالم خدمتي رقابت رامنځته کوو. ځکه موږ قوت کېږو د خیره، موږ به دې مرحلې ته رسېږو چې موږ چې څوک وغواړو هغه به کامیابېږي. نو خو طبیعي ده چې موږ ته خلک ضرورت لري، ولې چې موږ دا کار کوو موږ پرې باندې شرط کېږدو. هغه د ولس خدمت دی. مهرباني وکړئ دا 2-3 کالو کې وکړه چې زه دې وګورم چې زه په تا باندې مطمئن شم چې زه باید سپورټ وکړم. زه خو هغه څوک موږ نه سپورټوو. یعنې د ولسي جرګې انتخاب، د مشرانو د جرګې انتخاب، د ولایتو وزارت د انتخاب دپاره موږ خلک همدا اوس نه په رقابت کې اچوو. ولې دا رقابت سالم رقابت د ولس د خدمت رقابت دی. دقیق متوجه شئ دوستانو، دغه میکانیزم په دنیا کې تر اوسه چا په کار نه دی اچولی. زه یو ریسرچ او محقق انسان یم. زه خپلې خبرې د ریسرچ او تحقیق په بنیاد باندې کوم. موږ ټول کارونه ابتکاري دي. زه په دې باورمند یم چې که تاسې زموږ پلوی وکړئ، موږ او تاسې د افغانستان د همدغه بحراني ترین حالت نه په داسې یو حالت باندې بدلولی شو چې دنیا به ورته په تعجب کې پاتې اوسي. دوستانو دغه دی چې زموږ د کارونو هغه نزاکت په دې کې پروت دی چې موږ د خلکو په راټولولو، خلکو ته په غوږ نیولو، خلکو ته په درناوي د خپل ملت د نجات لاره د خپل کلي کور ولس او جومات نه راوباسو. خلکو ته مراجعه کوو، خلکو سره ګډ کار کوو. د دې لپاره چې د برنامې وخت ډېر ضایع نه شي، د تاسې نه 2 خواهشه کوم. اول، امید دی چې زموږ خبرې مو په غور اورېدلې وي او یا به یې واورئ. دقیق فکر وکړئ. راځئ مسؤلیت واخلو. خیراو نه، بدو ردو، سپکو ترخو خبرو دې نه هېڅ شی نه جوړېږي. راځئ د حل وسیله شو، نه د مشکل وسیله. موږ سره داسې شی نشته دی چې موږ تاسو ته ووایو داسې وکئ. ولې موږ سره یوه اراده شته دی او هغه دا چې تاسو ته ووایو چې راځئ چې سره راټول شو په ګډه یې وکړو. موږ سره ستاسې د راټولولو د میکانیزم ابتکار شته دی. موږ سره ستاسې د احترام ابتکار شته دی. موږ سره د دې د نجات په خاطر باندې دومره داغداره مینه ده چې دې مینې موږ ته هغه څه را زده کړي دي چې د چا ډېرو خلکو لره نه دي. ډاکټر صاحب اشرف غني څو ورځې دمخه یو ورکشاپ ورکړ، سیمینار ورکړ. ډېر عالمانه و. ولې دقیق یې مقایسه کوي. د هغه خبرې په دې ولاړې وي چې داسې کوم داسې کوم داسې کوم. زموږ خبرې په دې ولاړې دي چې راځئ چې سره راټول شو چې څه باید وکړو، څنګه یې وکړو. نو په دې خاطر دوستانو موږ کوم جوړه کړې نسخه د چا د خوا نه راوړې ده، نه یې راوړو او نه به یې دروړو، بلکې موږ غواړو چې د دې ملک د نجات دپاره نسخه د خپل منځه راټولو، راویباسو. او د راویستلو دپاره کوم میکانیزم چې موږ پیشنهادوو، امید ده چې معقول افغانان د تاسو په څېر به ووایي چې او رښتیا هم دا ابتکاري طرحه ده، موږ باید د دې خلکو سره ګډ کار وکړو. که د نظام مخالفین یاستئ، راځئ چې ګډ کار وکړو، د سالم نظام لپاره کار وکړو چې دا نظام پرې باندې هغې مرحلې ته اوچته کړو. که د نظام موافقین یاستئ چې راځئ په دې باندې کار وکړو چې دا نظام څنګه هغې سطحې ته اوچته کړو. یو باریکي شته چې دا باید زه تاسو ته ووایم. موجوده نظام د ټولو هغو نیمګړتیاو سره چې لري، د ټولو هغو تاریکو استبدادي نظامونو نه چې د مترقي خلکو په جامه کې او یا هم د غیر مترقي خلکو په جامه کې د مذهبي افراطونو د خوا نه او د کمونیستي ډلو د خوا نه په افغانستان باندې وتحمیل شو، د طالب په شکل کې تحمیل شو، د مجاهد په شکل کې تحمیل شو، د مترقي په شکل کې تحمیل شو، دا هغې ټولو په نسبت باندې برتري لري. دوی هغه
په مجموعي لحاظ باندې په دغه نظام کې موږ ته د دغه ساه اخیستلو ایستلو او د دغه کار کولو امکانات تر یو حده پورې شته چې د دې نه غیر په هغې نظامونو کې نه وو او نه شته دی. بناء دوستانو موږ باید موجوده نظام وساتو، ولې موږ پې قانع نه یو. دا نظام بهتر کول غواړي، دا ښه کول غواړي، دا اوچتول غواړي او موږ تاسو ته عرض وکړو چې موږ د څخه یو نظام دپاره باید کار وکړو. هغه زموږ ایډیل نظام دی، هغې دپاره باید کار وکړو. خو د آخري ټکی دا دی چې بدیل مو نه پیدا کړی، بدلون مه راولئ. د ازادۍ سولې دپاره مو چې د ساتلو میکانیزم نه یې پیدا کړی، په راوستلو کې قرباني مو ورکوئ. اول د هغې د ساتلو دپاره یو میکانیزم جوړ کړئ او د ساتلو دپاره میکانیزم همدغه دی چې موږ تاسو ته وایو. یو توانمند ملي حزب ضرورت دی او دا حزب باید جوړ شي. دوستانو آخري باریکي دا ده چې زموږ د خبرو نه غلط تفسیر ونه شي چې موږ ګورې په یو واحد حزبي نظام باندې باورمند یو. داسې نه ده. سیاسي پلورالېزم یو منل شوی اصل دی. افغانستان کې باید ډېر یو 4-5 توانمند حزبونه رامنځته شي. موږ د دې سره موافق یو، دا کار باید وشي، دا ضرورت دی. دا د دیموکراسۍ هغه ښکلتیا ده، دا د دیموکراسۍ تکمیلتیا ده. د دې نه بغیر یو حزبي سیستمونه دیکتاتور دي، ناقص دي، ظالم دي او موږ کله به داسې غوښتنه ونه لرو. ولې د چپ او راست ناکامو تجاربو ته په کتو باندې دا فوق العاده واضح او روښانه ده چې په افغانستان کې نن یوازې یو توانمند ملي حزب چې هغه مترقي اوسیږي، هغه په دیموکراسۍ، عدالت، قانون ته په ژمنتیا باندې او په ملي ګټو باندې باورمند اوسیږي، د ملت او د ولس لخوا نه جوړ شوی اوسیږي، د ملت او د ولس لخوا نه رهبري کیږي، د دغسې یو حزب ضرورت دی. نو دا خبرې خپلې کټولې راخلاصوم. 5 ټکو ته دقیق متوجه شئ. زموږ اساسي ستونزه په افغانستان کې د یو ولسواک، عادل، ملي ګټو او قانون ته ژمن نظام نشتوالی دی. دا به اساسي ستونزه ده. دا دې ته باید کار وکړو. فرعي ستونزې ټولې په خپل ځای باندې پرېږدئ، اصلي کار ته متوجه شو. باید موږ ستونزه تشخیص کړې ده او دا ستونزه ده. دویم، د دې یو نظام، د یو ملي مترقي نظام په خلاصه کې د هغې د رامنځته کولو دپاره اولي شی چې ضرورت دی یو ملي یووالی دی، چې دا ملي یووالی باید آګاهانۍ، داوطلبانۍ او عادلانۍ. دغه یووالی په بل میکانیزم هېڅ امکان نه لري تر څو پورې چې موږ یې د یو ملي طرحې په واسطه باندې رامنځته نه کړو. او دا ملي طرحه یوازې په دغه میکانیزم چې موږ تاسو ته پیشنهاد کړه چې یوه کاري شورا جوړه شي، د طرحې یو کمیسیون جوړ شي، د طرحې کمیسیون ریسرچ او تحقیق وکړي، د ریسرچ او تحقیق نه پس هغه د خلکو سره بیا شریک شي، اعتراض او انتقاد ته پکې ټنډه خلاصه اوسېږي، ومنل شي، اصلاحات پکې راشي. په دغه شکل باندې موږ کولی شو چې خپل د کلي، ولس، جومات او پوهنتون نه راوتې یو ملي طرحه رامنځته کړو. دریم، د دغسې یو ملي طرحې د تطبیق لپاره یو توانمند حزب ته ضرورت دی. دا حزب باید په افغانستان کې یو ملي مترقي حزب وسي چې هغه په افغانستان کې متاسفانه نشته. دا زموږ ضرورت دی. لکه څنګه چې یو انسان ته پرتوګ ضرورت دی، همداسې افغانانو لپاره دغسې یو ملي توانمند حزب ضرورت دی. که غواړئ چې عزت، ناموس، ابرو او هر څه مو په عزت پاتې شي، دا ستاسې پرتوګ دی، د دې نه چاره نشته دی. دا باید جوړ کړو. د دغسې یو توانمند ملي حزب د لار نه چې د پروسې موږ تشریح کړه، موږ کولی شو ملي یووالی تامین کړو. موږ کولی شو د افغانستان د خلکو نماینده یو سالم ملي اپوزیسیون جوړ کړو. موږ کولی شو چې د افغانستان د صلحې د اساسي ولسي خط و سیر په خاطر باندې یو توانمند د ولس د غوښتونکي سولې
نه د دفاع یو سنګر جوړ کړو او بالاخره من د دغسې حزب په چوکاټ کې کولی شو چې د راتلونکي انتخاباتو لپاره همدا اوس نه ډیر منظم او آګاهانه کار شروع کړو او دا به بې حده د شرم خبره وزیږي چې موږ یو ځل بیا هم په انتخاباتو کې دا خبره کوو چې ولا اوس د بدتر په منځ کې باید فرق وکړو. شرم د افغانانو لپاره چې تر قیامته پورې دا خبره کوي او که د دې شرم نه ځان خلاصول غواړئ راځئ چې همدا اوس نه د راتلونکي انتخاباتو لپاره آګاهانه په یو پلان او پروګرام لاندې دغسې یو جدي کار ورته وکړو. موږ راتلونکي انتخاباتو لپاره پلان او پروګرام لرو. موږ د دغسې توانمن ملي حزب لپاره د ولایت نه ولسوالۍ نه علاقهدارۍ نه کلي نه کور نه پوهنتون نه هر محیط نه استازو ته ضرورت لرو که پاک افغاني توانمند افغاني عالم افغاني په وطن مین افغاني د جرم و جنایت نه خالي افغاني خدای مو راوله. موږ دلته مشران نه یو، موږ خدمتګاران یو. زموږ مسؤلیت یوازې دا دی چې دا کار سره راټول کړو او دا وطن ته دغسې یو پلان او پروګرام او اجنډا په مخ کې کېږدو چې په تاریخي لحاظ باندې یو ورځ افغانان په باندې افتخار وکړي چې دغه ټولو تیاریو او بدبختو په منځ کې یو هسته داسې توانمند او ژمن افغانان وو چې د دې وطن د نجات لپاره اساسي فارمول مطرح کړ او هغه ټولنې سره شریک او هغه ته ملا وتړله او دا د نن دا هغه طرحې په برکت باندې افغانستان په فوق العاده توګه باندې په سیمه او په هیواد کې یو باعزته ملت باندې بدل شوی دی او نور د خارجيانو او د داخلي غدارانو د لوبو ښکار کېدی نشي. دوستانو خدای وکړي چې زموږ پیغام تاسو ته په سمه توګه رسېدلی اوسي. موږ تاسو ته ضرورت لرو. دا کار فوق العاده ډیر زیات نیرو توانمندۍ او کار ته ضرورت لري. که غواړئ چې دا وطن بچ کړئ، که غواړئ چې اولادونه مو د انسانانو په توګه باندې ژوند ولري، یو وطن ولري، خپل کار کسب تعلیم او ژوند په ارامه وکړی شي، دې نه مو بله لار نشته. وخت مه ضایع کوئ او راځئ چې د لوی پاک خدای په د مدد او همکارۍ په امید باندې د خپل منځي وحدت او اتفاق د لارې نه دې کار ته ملا وتړو. تشکر دوستانو، برنامه اوږده شوه. ستاسې د حوصله مندۍ نه مننه کوم. امید دی چې په راتلونکي کې زموږ د دغه بحثونو دپاره مخه او زمینې برابرې کړئ. تاسې په لویه خدای سپارم. د افغانانو د دغسې یو بامعنه ملي یووالي په امید په افغانستان کې د یو ملي مترقي نظام د جوړېدو په هیله او په افغانستان کې د یو توانمند ملي حزب د جوړېدو په اراده په لوی خدای مو سپارم.